په کم کور کې چې یو بې نمازه وي، یعنی په کور کې یو کس لمونځ نه کوي، دوه نه درشم درې نه درشم، بلکې یو کس په دې کور کې لمونځ نه کوي، د ده په وجه باندې پر ټول کلي باندې د الله رحمت نه اوري، د ده په وجه باندې پر ټول کلي او محله باندې نصوحت وي، د دغه په وجه باندې پر ټول کلي باندې برکت نه وي. سهار چې راپورته سي وایي یا الله زما په رزق کې برکت واچوې، یا الله زما پر کور باندې رحم وکې، یا الله زما پر کور باندې خوشحالي راولې. څنګه الله ستا پر رزق کې برکت واچوي او څنګه ستا پر کور باندې الله جل جلاله رحمت ووري. ته سهار په 8 بجې راپورته سې، لمونځ قضا کې او بیا کار ته روان سې او بیا په کور کې خوشحالي هم غواړې. او دا یاد ساته په کم کور کې چې یو کس لمونځ نه کوي، په هغه کور کې به خوشحالي رانسي، تل به پریشاني وي. ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، لمونځونه مه قضا کوئ. کم کس یا ستا ورور وي، کشر وي، یا ستا زوی وي، یا ستا وراره وي، نو هغه ته دا نصیحت وکړه چې دا لمونځ مه قضا کوه. ستا په وجه باندې پر دې کور باندې پریشانانې وي، ستا پر وجه باندې پر دې کور کې خوشحالي نه راځي، ستا پر وجه باندې الله جل جلاله پر دې کور باندې رحمت نه اوري. نو داسې ورته ووایه چې خپل لمونځ دې کوه، 5 وخته خپل لمونځ کوه، بیا یې خپل کار کوه. دی ټوله شپه ناست وي یا ټوله شپه بیده وي، سهار په 8 بجې راپورته سي، یا دکان ته ولاړ شي یا خپل کاروبار ته ولاړ شي، بیا دعا هم کوي یا الله زما په کار کې برکت واچوې، زما په کار کې یا زما په رزق کې برکت واچوې. نو څنګه به الله جل ستا په رزق کې برکت واچوي؟ ته سهار په 8 بجې راپورته کېږې، لمر راختلی ته راپورته کېږې، ستا په وجه باندې پر ټول کلي باندې د الله رحمت نه اوري، ستا په وجه باندې پر ټول کلي باندې برکت نه وي، نو پر تا به څنګه برکت راسي؟